بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، نننی درس دا 5 نمبر درس دی او د سبق نمبر 3 دویمه حصه ده. لومبۍ حصه کې مونږ دا ویلیو چې د تلاوت د ابتدا څو صورتونه دي. هر کله چې یو بنده مسلمان د قرآن تلاوت کوي نو د دغه څو صورتونه دي، نو دا 3 صورتونه مونږ ویلو چې د تلاوت د ابتدا 3 صورتونه دي. هغه د دې مونږ لیکلي دي: ابتدایي تلاوت، ابتدایي صورت، ابتدایي تلاوت، درمیاني صورت، ابتدایي صورت، درمیاني تلاوت. مونږ بیا په دې 3 وړو کې چې د اعوذ بالله او د بسم الله د ویلو حکم ویلو. نننی چې کوم سبق دی هغه د فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی. د دې په اعتبار سره به اوس دا وایو. هم دا سبق دی خو دویمه حصه دا ده. نو ګوره جی، فصل ویل کیږي جدا کرنا، جدا کول، جدا کرنا. کل دا خو تاسو ټول پیژنئ، کل ویل کیږي یعنی ساره، ساره یا ساره، ټول. دا کل څه مطلب دی؟ ټول. فصل کل جدا فصل ویل کیږي جدا کولو ته، بیالولو ته، او کل ټول. نو د فصل کل څه مطلب شو دلته؟ د فصل کل دا مطلب دی چې تعوذ، تسمیه او د صورت دا چې دی په ټول په جدا جدا ساګانو سره ویل. د فصل کل دا مطلب شو، یعنی فصل کل دا ټول په جدا جدا ساګانو سره ویل، دا ټول د یو بل نه بیلول. تعوذ، بسم الله والحمدلله په یو سا سره ویل. یعنی څنګه؟ ګوره، یعنی فصل کل زه تاسو ته پریکټیکلی خیم چې فصل کل څه مطلب دا. ګوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دا درې وړه ما په یو یعنی په جدا جدا ساګانو مې دې ته ویل کېږي فصل کل. وصل ویل کېږي اکټه، یعنی اکټه. کل دغه مطلب شو. مطلب دا یعنی وصل ویل کېږي یو ځای کول. د وصل کل څه مطلب شو؟ چې اعوذ بالله او بسم الله او صورت چې دی دا ټول په یو سا باندې ویل، دا ټول یو ځای ویل، دې ته ویل کېږي وصل کل. نو ګوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. وس دا ما وصل کل وکړو، یعنی دا مې ټول په یو سا سره ویل، دې ته ویل کېږي وصل کل. خجی، فصل اول، وصل ثانی، د دې څه مطلب شو؟ ګوره، فصل تاسو زکو، وصل هم تاسو زکو، اول او ثانی بس په دې خو تاسو رسیږئ. نو ګوره، فصل اول، وصل ثانی. فصل اول، اعوذ بالله بسم الله، تعوذ او تسمیه دا دواړه په جدا ساګانو ویل. فصل اول دا دواړه جدا کول، دا دواړه جدا جدا ویل، په جدا جدا ساګانو ویل. وصل ثانی دا بسم الله او دا صورت په دې دواړو کې وصل کول، دا دواړه په یو سا سره ویل. تاسو پوره رسیدئ کنه؟ فصل اول، وصل ثانی، اعوذ بالله. فصل اول یعنی اول چې دی دا اعوذ بالله بسم الله یادی چې دا دواړه فصل اول یعنی دواړه جدا ویل په جدا جدا ساګانو. وصل ثانی یعنی دا دواړه بسم الله او صورت چې دی دا دواړه یو ځای ویل، یعنی په یو سا باندې ویل. یعنی تاسو پریکټیکلی تاسو ته ویم پوه به شئ. ګوره، فصل اول، وصل ثانی دا دی. ګوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دا وشو فصل اول، وصل ثانی. ما چې اعوذ بالله وی نو ما سا واغستا، یعنی فصل مې وکړو، نو فصل اول شو دې دوانو کې. وصل ثانی یعنی بسم الله او صورت چې دا ما یو ځای کو، نو یو ځای مې ویل، نو دې ته ویل کېږي فصل اول، وصل ثانی. خجی، ورپسې دا څلورم، وصل اول، فصل ثانی څه ته وایي؟ نو ګوره، دا نه دی، دا الټه کا. دلته اول فصل اول وصل ثانی، نو دلته دا مخکې کړی دی، وصل یې مخکې کړی دی، نو وصل اول او فصل ثانی. مطلب دا تعوذ او تسمیه یو ځای ویل، په یو سا سره ویل. وصل اول یعنی یو ځای کول یې. فصل ثانی بسم الله او دا صورت چې دی فصل کول پکې، یعنی دا جدا کول. مثال یعنی پریکټیکل ویم، تاسو به ورسئ. وصل اول، فصل ثانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمین. ما وصل اول کو یعنی دا اعوذ بالله بسم الله مې یو ځای تاسو ته وي دلته مې سا واغستله بیا مې فصل ثاني وکړو نو چې سا مې واغستله خو په دې دوانو ثاني په جداواله راغلی که نه چې دلته مې سا واغسته نو دا صورت مې د بسم الله نه جدا کو نو دې ته ویل کېږي وصل اول فصل ثاني. تاسو دا څلور واړه په تعریفونو پوه شوئ که نه چې دا د دې څه مطلب شو. اوس به دا درې واړه یعنی دا څلور واړه طریقې چې کومې دي دا څلور واړه طریقې آیا دا په دې کې جایز دي که نه دي جایز نو دا به اوس وایو. اوس دا ټول سبق موږ د دې دپاره وایو صحیح چې ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت ابتدایي تلاوت درمیاني صورت ابتدایي صورت درمیاني تلاوت چې په دې درې وړو صورتونو کې دا څلور وړه طریقې جایز دي که نه دي جایز او پریکټیکلی هم درته وسویم. ګورئ جی ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت د صورت د سر نه د تلاوت ابتدا کول په دې صورت کې فصل کلم جایز دی وصل کلم جایز دی فصل اول وصل ثانیم جایز دی او وصل اول فصل ثانیم جایز دی. دا څلور وړه پکې جایز دي څلور وړه په څلور وړو طریقې سره ته چې دا تلاوت کولی شي د دې دا مطلب دی. پریکټیکلی درته ښیم نو په خپلو به پوه رسئ. یو بنده مسلمان د قرآن تلاوت د صورت د سر نه شروع کوي یعنی د صورت د سر نه د تلاوت ابتدا کوي نو دا څلور وړه پکې څنګه جایز دي راځئ چې یو یو پې پټ کړو. ګوره فصل کل جایز دی څنګه صورت دا صورت ته کنه سوره فاتحه ده نو د دې سر نه زه تلاوت کوم نو زه اوس په دې کې فصل کل نه جایز دی دا ټول به زه یو بل نه جدا کوم داسې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا درې وړه ما په جدا جدا ساګانو وي نو فصل کل دا ټول دا درې وړه د یو بل نه جدا کول نو په دې وجه دې ته ویل کېږي فصل کل دا جایز دی. په ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت کې دا ډومبه صورت جایز دی. دویم وصل کلم جایز دی یعنی دا درې وړه میلاو وهل یو ځای کول یعنی په یو سا باندې ویل نو د دې بسم مثال داسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا مساله لنډه ده نو دا مې اوس په یو څه وي نو وصل کلم جایز دی صحیح. نو ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت دې کې دا دریم صورت دا دریمه طریقه هم جایز ده هغه څنګه فصل اول وصل ثاني دا دوانه یو ځای دا دوانه جدا کول او بسم الله او صورت چې یو ځای کول. نو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نو دا فصل اول وصل ثاني شو صحیح. دا اعوذ بالله بسم الله می جدا کو په جدا ساګانو سره او بسم الله صورت می وځي کو نو دا درېمه مو شو. وصل اول فصل ثاني جایز دی صحیح. داسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نو دا څلورم جایز ده یعنی دا اعوذ بالله بسم الله وصل اول یعنی اعوذ بالله بسم الله مې یو ځای کړو وصل ویل کېږي یو ځای کولو ته نو دا دواړه مې یو ځای وي فصل ثاني او دا بسم الله او دا صورت مې جدا کړو نو دا هم پکې جایز دی. دا څلور وړه طریقې دا مې په دې کې پریکټیکلی تاسو ته ووایي چې د صورت د سر نه څوک د تلاوت ابتدا کوي نو دا څلور وړه جایز دي. ټول په یو سا ټول جدا ساګانو باندې مو ویلی شي په یو ځای مو ویلی شي ټول په یو سا سره او فصل اول یعنی په لومبۍ کې به فصل وکړي په دویم کې به وصل وکړي په لومبۍ کې وصل هم کولی شي په دویم کې فصل هم کولی شي چې ما د تا پوره تفصیل وکړو. اوس دا دویم دا خو شو. اوس دا دویم ابتدایي تلاوت درمیاني صورت هر کله چې یو بنده مسلمان د قرآن تلاوت د صورت د مینځ نه کوي نو په دې صورت د مینځ نه چې کله د قرآن تلاوت کوي نو فصل کلم جایز دی دام جایز دی دام جایز دی دا څلور وړه جایز دي. نو پریکټیکلی داسې دی. ګوره فصل کل نو ټول به په جدا جدا ساګانو وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا صحیح. دویم وصل کل وصل کل بس اعوذ بالله بسم الله او دا درې وړه به یو ځای ووایي په یو سا سره به یې ووایي دا جایز دی. فصل اول وصل ثاني اعوذ بالله او بسم الله چې دی جدا کا په جدا ساګانې ووایي. اعوذ بالله چې کله ووایي سا به واخلې او بیا بسم الله الرحمن الرحیم او دا دواړه یو ځای کا نو دې ته ویل کېږي فصل اول وصل ثاني دا جایز دی. وصل اول فصل ثاني
په دې کې دم جایز دی یعنی وصل اول اعوذ بالله بسم الله په یو سا سره وایو ځکه او فصل ثاني بسم الله د ان للمتقین مفازا د سورۃ دامینز دا چې دی په جدا سا سره وایا نو دا سلورونه په دې صورت کې جایز دی ابتدای تلاوت درمیاني صورت کې دا سلورونه جایز دي تاسو ته پریکټیکلی وي وس دا دریم صورت چې دی ابتدای صورت درمیاني تلاوت یو بنده مسلمان د قران تلاوت شروع کړي د تلاوت په منځ کې سره شي د بل صورت چې دی هغه راشي یعنی د بل صورت نه دی ابتدا کوي نو په دې صورت کې بیا دا درې جایز دي او سلورم ناجایز دی یعنی فصل کل وصل کل فصل اول وصل ثانی دا درېونه جایز دي وصل اول فصل ثانی دا ناجایز دی نو چې تاسو په تبزه پریکټیکلی دا د مثال ولیکو چې د سورې نبا اخري آیات ته نو سورې نبا چې کله ختميږي نو اخري آیات مو لیکو او دا غینه بعد بیا سورې نازغات شروع کیږي صحیح فصل کل فکه جایز دی تلاوت ما شروع کړی کنه یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا وزدا فصل کل جایز دی هغه تاسو ته ما پریکټیکلی وي وصل کل ټول یو ځای کول دا دام پکې جایز دی هغه څنګه ته آیات برا شروع کې تلاوت خو بتا شروع کړي کنه نو دا بم په ترابن بکې بیا بسم الله و یا والنازعات دا بدري ور په یو سا سره وي نو دام جایز دی دریم فصل اول وصل ثانی فصل اول ینه د سورۃ د اخر دی کنه دا او بسم الله د دې په میس کې به سا واخلي یعنی ته چې کله د آیات وې سورۃ ختم کې سورت د اخر د آیات ختم کې ته بل سورت شروع کې نو دغه آیات کې بسا واخلي نو دې ته ویل کېږي فصل اول او د بسم الله او د والناس د سورت د اثر دا به یو ځای کې دې کې به وصل وکي نو فصل اول وصل ثانی دام پکې چې دی جایز دی خو دا سلورم چې پکې ناجایز دی نو دا څنګه ګوره وصل اول فصل ثانی ګوره زه تاسو ته دا ویم نو په خپل به ورسي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم واستاسوه دا ځکه ناجایز دی کنه دا وصل اول فصل ثانی په د ابتدای سورت درمیاني تلاوت کې چې ګوره دا بسم الله چې ده کنه دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورت د سر خاص ته د دې نسبت چې دی دا د صورت د ابتدا سره ده نه چې د صورت د انتها سره ده نو کو دا اوس ته ول خو ځکه ناجایز دی کنه جی چې ګوره اوس د بسم الله ته دې سره په یو ساوي نو بیا خو یار دلته د غرض اعتراض راځي چې یار چې بسم الله خو د صورت د سره خاصه نو دا ته د صورت د اخر سره څنګه وي نو په دې وجه دا ناجایز دی په دې وجه دا ناجایز دی چې د صورت چې د بسم الله د ویلو تعلق د سره دی د صورت د سره دی نه چې د صورت د انتها او د اخر سره دی نو کو ته وصل اول کې کنه یعنی یا لیتنی كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحیم ولت تساوى اخلي او بیا د والنازعات غرق جدا کې نو بیا خو ته د بسم الله د صورت په اخر کې چې دی دا خو د شویل کې چې دا د صورت د اخر سره وي او د دې سره د خاص ک حالانکه خبر دا څه نه ده دا بسم الله د صورت د ابتدا سره خاص ته نه چې د صورت د انتها سره نو په دې وجه په دې ابتدای صورت درمیاني تلاوت کې دا سره ورم ناجایز دی صحیح ده ان شاء الله زما د رب امید دي تاسو په دې ټولو خبرو باندې پوه شئ تر دا وسه پورې تقریبا 15 درسونه وشو او 3 سبق وشو 15 درسونه د دینه بعد چې کم دی شپږم نمبر درس یعنی څلورم نمبر سبق هغه به د مخارج په بیان کې وي او دا ډیر ضروری او ډیر ضروری تاسو په د تجوید په تعریف کې ویلو کنه چې تجوید څه ته وي د قران هر یو حرف د خپل مخرج نه سره د صفات لازمه او د صفات عارضه دا کول دي ته تجوید وای نو یاد ساتئ چې وسه ډیر اهم سبق د تجوید هر یو سبق دی بل نه اهم وي دا نه ده خو لکه دا وس مخارج دي حرف د کم زینا ادا کیږي نو وسغه چې دی شروع کیږي به نو په دې وجه را روان چې کم درس ته کنه نو دا هم کوشش کوي چې دا په توجه سره ووري نو ان شاء الله تاسو به په دې باندې خپويږي او اخر کې دا یو عاجزانه درخواست تاسو ته ما دا ویری دي چې کوشش کوي چې تاسو څنګه د دې ویډیو نه فائدہ واخلئ نو دا غرنګي د تاسو مشران شته کشران شته د قران په تلاوت کې څه کمزوري وي نو تاسو چې دا درسونه شیر کوي په فیسبوک باندې یا په واتس اپ باندې یا په هر پلیټ فارم باندې د میډیا نو ګوره د ستاسو د ځان سره تابل لم فائدہ ورکړه نو څنګه چې به مونږ ته الله د دې اجر راکې نو تا ته به هم درکې ځکه چې زما دا درس
د ستا د وجې نورو کسانو مو اوریدو ځکه چې تا شیر کړو نو د ستا چې کوم تا سره په ایډیا کې فرینډز دي ملګري دي نو هغوی ته هم دا شو شي نو غوره یاد ساتئ بعضې کسان دا کتل غواړي دا زده کول غواړي خو ټایم ورسره نه مدرسې ته نشي تللی بعضې مشران داسې وي نو د هغې دپاره خو دا ډېره ښکلې موقع ده نو په دې وجه د تجوید د هر یو درس د سر نه ولې تر د اخره پورې ښه په توجه سره ورې او ښه په صحیح طریقې سره کو کوشش کوي ځان سره کو لیکل کو چا وکړو نو ډېره ښه ده او کو چا لیکنه نو خیر دی بس یو پیر مور دو پوی پې نه شي نو تاسو بعد کې هم هغه هسې میډیا د وروستو کولی هم شي او مخکې کولی شي سټاپ کولی هم شي پلی کولی هم شي لس سیکنډ دا خو ټول چې دی هغه اسان دي په میډیا باندې نو په دې وجه کو په یو درس باندې پوه نه شي نو دوباره یې کتلی شي بیا هم پوه نه شي رابطه کولی شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته